نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بی بی عائشہ دا خلق چې د قیامت په ورځ را پاسي کنا حفاطن عراتن عرلن دا به بربند ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چسره به پیزاروم دی ښا دا کپڑے برا سره نه ښا دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پم دی حفاطن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند په میدان محشر ته روان دیسی سخت منظر بی دا خلق برا روانی میدان محشر تا برا ٹولیگی رنبے با چاہتا کپڑے غست رنبے با کپڑے چاہتا ملاویگی پا آخرت کے بعد طول نڑنبے کپڑے ابراہیم علیہ السلام تا ملاویگی خاندر طول نڑنبے زمانگ استاس لیک ابراہیم علیہ السلام تا با کپڑے ملاوش نبی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تاوی اللہ حبیبا خلق با یو بلتنوری خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بی عائشہ اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره ختلی بعضې وخت کې سړی ناشنا څه شی وي د سترګې په ځای ودرېږي دا سترګې د خلقو نه دي دا به داسې غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي هم ده یومئذ شأن یغنی هغې ورځ به د خلقو یو حالت به وي هر سړی به خدای زما به څه کېږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیه السلام ولاړي دلته به آدم علیه السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین اودع الکتاب عملنامې به راوړي به درته داسې کېږي دلته به کتاب ولګي دلته آدم علیه السلام دلته نبی علیه السلام او تا به پیش کړي چې را مخې ته شه او چې دې عملنامه ویلي دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عملنامې خو زما نه رکوټې ګناه پرېښېده نه او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لاره کتلم او په ښځه مې نظر ولګېد دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوي دي ما د پلانکي سړي کپړې لنډې دي ده ته وګوره او هغه هم په ګناه کې لیکل شوي الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خو نه رکوټې ګناه پرېښې دی او نه یې غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عملنامه کوله شوه داسې یو لویه صفه به ورته کوله شي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې ړمک لکوئ ښه په دې ړمک لکوئ ځان له د آخرت ګټه وکړئ د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یری د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یری نه د الله لویي ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یری د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع سړی پی د څاروي نه اولوشي دا پی دوباره غولانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلانکې د پلانکي زوی وفات شو نن به یې په پلانکي ټیم جنازه وای زما جنازه ووتله خلق راله غسل راکوي څوک مې په یو طرف اړوي څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلي دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبی علیه السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاره ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمائی که ما ته صفت ده که دا تاسو ته معلوم شو لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا به ډېره کمه کوي او جړه به ډېره سیوا کوي ستاسو چې خندا سیوا ده او جړه هم کمه ده کامیاب نه یې هله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډېره بهیږي جړه ډېره شي او خندا کمه شي او دین نبی علیہ السلام فرمایي چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله په
پلار د الله کې وتلې او په دې وجودي دوړه ولګېدله په دې وجودي دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم دخان جهنم دا دوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی خاطر د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګي نه لګي چې په کم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان د آخرت ګټي شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند د سم تیریږي وی نیم پریل کې او نیم پجیل کې وی نیم می پریل کې وته د دین د پاره سفر کوم او چې د ریل نو کوزیګه مجونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم پجیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می پجیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کې کنه پجیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قران تلاوت شروع کړ یو انګريز پسې راغی شاده طرف ولا پملا لاس دی عطا الله شاه عطا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کو دلته انګريز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په کې طاقت ختم کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو دا خلقو دا اخرت ته پاره ټولي سفر وی یا جیل دی او یا ریل دی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ لا ژوند دې تیریږي ښا بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښا چې د الله پر رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه عطا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو د دې بار باران ته وکتل وی بارانه یا تو ورېږي یا به عطا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېږي ښا کو تا ته ضرورت ډیری ستا ضرورت ډیری خو ته ورېږه زه بس کوم او کو زما د تقریر ضرورت ډیری نو باران ته ورېږه وی چې دې بار وکتل اوس خبره کولو سره کته کولو एकदम باران وبرید او ماسختنی تقریر شروع کو د سارا پوری قوم ته تقریر کوه خپل وجودونه او خپل بچي او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړ شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکاو مونږ خو صرف آسان کاردار چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف بس چې اصول لکې پوری وتړو ښا یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کم کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه بدی زې تصویر کټکو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړې پکې راولو نو په دې زې د عالم تصویر کټکی او په خر پوری تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دی کار د علماو توهین د دې کار دی کار زوام ما سره کېنه ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسان ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجودي زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې څه چل کړو دا چل دي څه کړو ته صرف کینه بس یو څو پښموزي پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو بس مونږ د علما به صبر کوو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دوی چې دا ولی زخمی دي ودا تاسو په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تاسو کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تاسو کو هغه ورته وای ودا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وکنه ما بدله وبګرمولې د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي هو ته په دې تهجد دا علما پیجندلې دي دا د علماو مازی کتلې را صرف اسی خبرې کوي یو ورځ چې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ود پاتې شو چې وبې حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته هغه وبې یخي وي حسین احمد دا وبې یخي دي وی دا وبې ار ورځ یخي حضرت تاسو چې په تړ مو بو دس کوي دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخمات کی زی تعالی درک وی ما نه مې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا ته پوسو کوي چې دا په کوم جیل کې وی به ما نه کله جدا کو نه چې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورسته پوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولي نو رنگ دی زیړ شوی ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي
د غوښې بوی درته راځي ما چې او وایي چې دا ما له ریمانډونه راکوي دا زما د غوښې بوی تا ته راځي خو دا راز به مې ښکاره کوي نه زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي نو چې شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانډونه ورکول ځکه دا زخمی وجود یې قبر ته وړی ځان له خو اخرت آباد که کنه دنیا خو اصل دنیا ده المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلي کوي په پرچیو کې دا وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي هغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم ګوره سبا به جاړي په دې دنیا کې به جاړي چې دا مې څه کړي نو د علماو د توهین د ژبې راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچي راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خونه وکم زه به خدای له جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه دا مصلی د چا وا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري ورو په ورځي نبی علیہ السلام راغله ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام د سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر کوي اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه دی خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګ پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس وخا دسی ادب او احترام صحابه ویزه وخی چې تقریر پې کوه دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلقو ته وی دا راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر هغه راته وي چې مه کوه پې تقریر دې راکوز شو اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو د دې منبر هم تپوس کېږي ښه د دې مصلي به رانم کېږي الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي قیامت کې به یو کس را کلمې به بار پرتی او دی به پې داسې ګرځي په کلمو به داسې ګرځي ګیر چاپېره خلق به ولرا شي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې ښې خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ دی به ورته هغه یې مه کنه تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یې مه کنه نو دا ولې دی به ورته ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو نن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خو وایو خدایا د دې خلقو چې په مون علماو کم ګمان دي خدایا مونږه هغه شان ته جوړ کې خدایا دی وی دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدایا مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراولې خدایا زمون د ټول آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا دنیا کې د چا څه پریشانی دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رښتې نشته دي رښتې شته دي خدایا خو اولاد دي نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکه یا الله د چا رښتې نه د جوړ رښتې نیکان رښتې ولا ورکه خدایا یا الله د بچی د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې که خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلک مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د عامه او د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هېڅ نشته دی خدایا ته له د دواړو جانو خوشحالۍ ورکړې یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي خدایا چې دا سترګې پټې شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاده کړي خدایا دا پرې چې به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې داسې پرې په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچی حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کې اللهم صل علی سیدنا